په دې باچا خان یونیورسيټي کې واقعیا سمخه ته راغلی و په هغې تاسو څه وایي؟ باچا خان یونیورسيټي 400 په هغې کې یو جینۍ زمونږ یو زنانه وه هغې ډیګري اغوستله او هغه ډیګري د اغوستو په وخت هغې د افغانستان جنډه د خپل بورکې نه دا کړې وه. د یونیورسيټي یو پروفیسر دی یا اډمنسټریشن کې هغوی د هغې نه هغه جنډه اغوستې ده او هغه یې لرې کړې ده. په هغې باندې پوره شوې ده. په ذاتي توګه باندې زه وایم چې داسې نه و پکار ده چې دا جنډه وه لګولی شوې لګولی دې وې دا پکار ده چې کړی د سټوډنټ د پاکستان دې باندې زه کنفیوم چې دا سټوډنټ پاکستان وکړه خو په ذاتي طور که دا کېږي نو چې کړی وې دې باندې څه بد نه راتلل. دنیا په مختلفو ملکونو کې مختلف ملکونه چې کوم دی سټوډنټان چې کوم دی هغوی د خپل ملک جنډه چې یو هغوی بیا هلته کوي. خو پاکستان په شانته ملک کې زمونږ 4 قسمه جنډې چې کوم دي د همیشه د دې تنازع یو شکل اختیار کړی دی. په دې جنډو کې د پاکستان کې د انډیا او د افغانستان جنډه هم ده. انډیا خو زمونږ تاسو ته پته ده د هغې سره زمونږ تعلقات څنګه دي نو انډیا جنډه خو دلته لګولی نه شي. افغانستان په بنیادي توګه باندې د پاکستان سره په پوله باندې اړو یقین نه ساتي. یعنی هغه وایي چې د خیبر پښتونخوا دا ټوله حصه زما ده. نو د دې وجې نه چې کله هم دلته بل په افغانستان په تیرو وختونو کې دلته د پښتونستان تحریک په سرکاري سطح باندې سرپرستی کړې ده. نو د دې وجې نه د افغانستان جنډه چې کومه ده هغه دلته یو متنازعه اختیار کړه شوې ده. بل افغانستان جنډه چې کومه ده د وخت کې هغه په خپله د افغانستان د حکومت نه ده. مطلب دی وکړه افغانستان جنډه وی سپینه ډیکلیئر کړی ده داسې ده. انډیا جنډې مې هم درته ویل او په پاکستان تر اوسه پورې اسرائیل نه دی تسلیم کړی. پاکستان تر اوسه پورې ارمینیا نه دی تسلیم کړی. د دې وجې نه په پاکستان کې د اسرائیل او د ارمینیا جنډې دا هم چې کوم دی دا غیر قانوني یعنی دا 4 قسمه جنډې چې کوم دی دا غیر قانوني. نو زه ذاتي طور دا ګڼم چې پکار وه خو که پکار نم وه نو دا کړه نو بیا د هغې بلا دغه چې د پاکستان سره دلته چې کوم دی همیشه د افغانستان او د انډیا دا صورتحال چې کوم دی موږ داسې پاتې شوی.